السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شکر اورکزی یم او دا وخت زه خپل کلي ته راغلی یم، اورکزو ته راغلی یم، شیخانو ته راغلی یم. په شیخانو کې ګانډه څه ورته یی، دا هغه کلی دی، دا هغه علاقه دی چې هغه ځای کې ما پیدایش شوی دی او مو پکې لوبې کړي دي، ماشومتوب مو تېر کړی دی، سکول مو ویلی دی، سبق مو ویلی دی. دا کلی چې د قدرت څومره ښایستونه دي دې ځای کې موجود دي. دا ونې بوټي دا تاسو کتی شو، دا غرونه چې کوم دي دا ټول د زیتون بوټي نه چې مور ته خونۍ یی هغه نه ډک دي، او ګورګورې، مماڼې او د دنیا مختلف بوټي په دغو غرونو کې موجود دی. دا تاسو په دې ویډیو کې کتی شو، دا ټول د زیتونو بوټي دي، ټول د خونو بوټي دي. که چیرته داسې یو پراجیکټ وي د حکومت طرف نه یا مختلفو نور داسې کوم پروجیکټونه دي چې دغو بوټو کې د زیتون چې کوم هغه بغي بوټي دي هغو کلم ولګېږي، نو دا یو لوی آمدن پیدا کوی شي چې هغه د ملکي معیشت کې هم لوی کردار ادا کوی شي او د دې خلکو روزګار سبب هم جوړېدی شي. د دې ورسره د کوم غربت دی دا هم تر ډېره حده ختمېدی شي. دا غرونه د قدرت د ټولو ښایستونو نه مالامال دي، خو بدقسمتي خبره دا ده چې دا کلی اوس هم د څومره سهولتونه دي هغو نه د محروم دی. تاسو د لاندې دا پټي کتی شئ، دا د غره په لمن کې پټي دي. دې ځای کې دا بالکل تاسو که وګورو نو دا ویډیو زه لږ لرې نه کوم، زه لږ بره غره ته ختلی یم، خو دا لاندې تاسو کتی شو چې ګوره بیخي اوس هم یو زمیندار لګیا دی غویو سره یوې کوي. نو په دې 21مې صدي کې هم داسې سړی معلوم دغه کېږي چې لکه دا اوس هم په 19مې صدي کې ژوند کوي. نو دا ګوره تاسو کتی شو دا په لاس سره یوې کوي. نو د دې واحد هغه دا دی چې دې کلي ته روډ نشته دی، سړک ورته نشته. تقریبا مین روډ چې کوم دی چې درن شیخان نه یا هغه کوم غلجو یا مشتي ملي ته کوم روډ تللی دی هغه نه دا په 2.5 کیلومتر 2 یا 3 کیلومترو په فاصلې باندې دی. هغه روډ هم داسې څه دومره مشکل به نه وي، خو بهرحال لږه توجه کول ورته غواړي. که ایم پي ایس صاحب ته خلکو په دې امید باندې ووټ ورکړی و چې یاره ایم پي ایس صاحب به زموږ دا مسله حل کوي، نو ایم پي ایس صاحب موږ سره وعده هم کړې دی او راته ویلي هم دي چې انشاءالله دې کلي ته به زه په اول دغه کې ترجیح کې سړک بندوبست کوم. نو نن هم زه دې کلي ته تقریبا څو کالو پس راغلی یم، نو د ټولو کلیوالو همدا غوښتنه ده چې یاره ایم پي ایس صاحب څنګه چل دی، زموږ غم ورسره شته که نه هېر کړي یو. نو ما دې خلکو ته بیا هم دا تسلي ورکړه چې نه ایم پي ایس صاحب تېرو ورځو کې ما ورته یاد کړي دی، انشاءالله نه هغه نه دا هېر نه دي. ما ته یې ویلي دي چې یاره د دې خلکو د تکلیف ما ته احساس دی. نو که چېرته دې کلي ته د فلحال روډ بندوبست وشو او روډ ورته راوړی شو، نو دا د سیل و سیاحت هم یو ډېر ښه ځای ثابت کېدی شي. ولې چې دا یو داسې کلی دی چې په دې کې ډېرې ښایسته چینې هم دي، ښه ابشار هم پکې موجود دی، او که هغه باندې لکه توجه ورکړی شي نو دا د ډېر ښایسته ځای ثابتېدی شي. خو پناه خلکو نه ځکه دی، خلکو ته خبر ځکه نشته چې دې ته د سړک بندوبست نشته، نو بهر خلک ورته نشي راتلی. نو بالکل هغه کلي والا چې کوم دغه دي نو هغه ښایست کوم دی د دې کلي ښایست هغه نورو خلکو نه پټ پاتې شوی دی. نو دا تاسو په دې ویډیو کې کتی شو، نو دا وګوره دا یو ښایسته علاقه دی، ښکلی علاقه دی او دا غرونه دي. او د دې خلکو د غربت دا اندازه تاسو لګوی شو چې تاسو ته دې ځای کې ښیم مزري درته ښیم چې دا خلک ډېر بې سواده یعنې ډېر غریب خلک دي. دیو واحد چې کومه د معاش ذریعه دی هغه دغه مزري دي، دې نه دیو مختلف لکه بانډ وغیره کوي او هغه بیا خرڅي هغه سره د خپل 2 وخته د ټیکالی بندوبست ځان ته کوي. نو ډېر په مشکل سره دا خلکو وخت تېروي. پکار دا دی چې ایم پي ایس صاحب د دې خلکو چې کوم توقعات دي خلکو ورنه یا په کوم اعتماد باندې یا په کوم اتفاق سره دوی ایم پي ایس صاحب ته ووټ ورکړی دی، نو پکار دی چې ایم پي ایس صاحب د دوی اعتماد ته څه نقصان ونه رسوي، بلکې هغه اعتماد نه زیات د دې خلکو د درد تکلیف او د
چې کوم دغه نه احساس محرومي سره دا مخ دي د هغه عضلات وکړي نو دا به ډېره بهتره وي. نو نوره ویډیو چې کوم دی تاسو ته دا مختلف ښیم چې دا تاسو وګورو. دې کې د ګورګورو بوټي هم دي خو زیات مقدار کې د خونه بوټي دي، مماڼې دي ورکې ډمبره دغه دي ورکې شته پکې. دې کې د یو زمیندار وزونه هغه یوي کوي غویو سره، هغه وزونه هم رسي، شاید تاسو ته رسي لاندې د پټیو کې هغه لګیا دی.